بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن زه ستاسو سره د یو ملګري ډېر ښایسته او ډېر مزیدار شعرونه شیر کوم. راځئ چې واورو دا شعرونه. زما سره اوسئ. راځئ. تر څو چې ترجمان نه وي قرآن د کتابونو، ابس د کراړک شي کل جهان د کتابونو. چا خپو د لاندې کړي دي په ځمکو یې راکاږي او چا په سر اغستی دی اسمان د کتابونو. په مخ باندې مې ښکل کو، په سینه پورې مې جوخ کو، کتاب زما جانان شو زه جانان د کتابونو. دا خاوره دومره تږې ده، دا خاوره درنه غواړي خدای په شیبو شیبو باران د کتابونو. زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي، کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو. زر کاله د قامونو نه په مخکې درومي، کم قام کې چې پیدا شي نشیان د کتابونو. هغه سرونه مات کړئ په ډیران کې غزار کړئ، په مونږ کې چې کم نه دي لیونیان د کتابونو. عمل ته چې دی وګورم او علم ته دی پام کم، انبار په سر تړلی د شیطان د کتابونو. ته ګوره هره پاڼه به آواز کوي زلمیه، چې تاسو روباسئ شهیدان د کتابونو. چې لمر له بله اړخ راشي د دې په انتظار دي، دا خلک د یو داسې حادثې په انتظار دي. که تاسو ته لغړې تماشې په انتظار دي، نو موږ ته په زرګونو جنازې په انتظار دي. د وخت مجاهدینو هله شا به ما شهید کړی، زما د قبر سلي ته ډیوې په انتظار دي. یو وختو چې سجدو ته به سرونه منتظرو، یو وخت دی چې سرونو د سجدې په انتظار دي. یو وخت چې سجدو ته به سرونه منتظرو، یو وخت دی چې سرونه ته سجدې په انتظار دي. دا خلک سرکشۍ تر دې پړاوه راوستلي، دا خلک د مهدي د قافلې په انتظار دي. زلمیه ته د داسې جفاګرو لارې سارې، چې چاته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي، چې چاته ستا نه مخکې نور دوه درې په انتظار دي. وایي ویې لیکلی یو دوه درې ورځې وشوې، وي ما په رڼا پسې روان په توره شپه ولیدل، سول مر پرست مې په سجده په لمر خاته ولیدل. په دې کتاب کې چا ناکام ژوند ته ښه ژړلي، په هره پاڼه مې لامده باڼه ولیدل. په دې کتاب کې چا ناکام ژوند ته ښه ژړلي، په هره پاڼه مې لامده باڼه ولیدل. ښکاري حسین د یزید خیلو نه شکستو خوړو، نن مې کارغان د پښتونخوا په دیواله ولیدل. بس یو ګوډی د پلاستیک وه، یو سوچه مسلمان، زه مخکې نه وایم چې څو شو ما څه ولیدل. بس یو ګوډی د پلاستیک و یو سوچه مسلمان، زه مخکې نه وایم چې څه وشو ما څه ولیدل. ما د خپل ژوند په فلسفه کې د 20 کالو بوډا قسم په خدای چې د 15 کالو واړه ولیدل. او ما د خپل ژوند په فلسفه کې د 20 کالو بوډا قسم په خدای چې د 15 کالو واړه ولیدل. څه نظربندو په دې ښار کې په ژوند نه پوهېدل، چې څه بیناو په غوږونو مې کاڼه ولیدل. څه نظربندو په دې ښار کې په ژوند نه پوهېدل، چې څه بیناو په غوږونو مې کاڼه ولیدل. مونږ ابراهیم غوندې د خدای په رحم دومره مین، مونږ په اور کې هم بلا خواږه ولیدل. او زلمیه وایه تا په دې ځنګل کې څه ولیدل، ما 4 شلو کې 80 سړي خواره ولیدل. ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی، ما د ګړۍ د ستن د هرې ټکا شمار کړی دی. تل مې د اوښکو په تسبو ذکر د یار کړی دی، ما محبت په داسې ډول او سینګار کړی دی. تا د جومات نه مقدسې څو نارې وهلي، ما په بربنډو مخلوقاتو باندې کار کړی دی. دا څه مزه ده چې په خلا شولې، مزه هغه ده چې ما مینت کړی او تا راته انکار کړی دی. او موږ په لمن پسې لمن نیولې، د حقیقت لټون مو تل په ورکه لار کړی دی. څه په سلګو ډوبېږي د کنډو له سره، وخت یې پوره شو او کلمر ته چا ازار کړی دی. وخت یې پوره شو او کلمر ته چا ازار کړی دی. د تور او سپین له قید او بند ازادي پکار ده، د ژوند بقا ته نظریه پیغمبري پکار ده. مونږ د اوږدو کیسو نه تر سپېمو راغلي، مونږ ته خبره ښه درنه او سرسري پکار ده. دا انسان شکله ځناور چې پکې ژوند تېروي، په دې ځنګل کې حوصله د ازمري پکار ده. د کور په منځ کې دیوالونو نه څه نه جوړېږي، څو ورځې ژوند د دلبري او دلداري پکار ده. چې په یو داو پکې زلمیه 1000 زړونه ګټې، د محبت په میدان داسې جواري پکار ده. وی په ځان پوهېږم ما خطا کړې ده، چې مې له تا سره وفا کړې ده.
ستا په رضا مې تل غذا کړې ده تا که هر څومره ناروا کړې ده تر هغې ته وې او بس صرف ته وې تر کومې زړه چې مې درزا کړې ده بیا ناڅاپي تورې وریځې راغلې بیا چا د چا د سر سودا کړې ده مونږ که ځان اوسیزو رڼا نه کوو او ستاسو مړوډي رڼا کړې ده په مونږ د بل څوک ولې زړه اوسیزي مونږ خپله ځان پورې خندا کړې ده تا به خدای کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور اغلا کړې کله هم خوشحاله نه کي تا د یتیم د کور اغلا کړې ده ما د اسراف پولې شلولې دي ما تا پسې هره شپه ژړا کړې ده زلمیه مونږ غونته ساده باندې تاسو د حد نه انتها کړې ده وی ناترسه وخت کې به د یاره بېوسۍ کې وځي چې ملتنه حرارت ستا په جولې کې وځي د درد ساګانې چې نغمه کړم شپېلې کې وځي مونږ هنرمندو نه فریاد هم موسیقۍ کې وځي څوک د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي چا نه کمسل د پیرانو مریدۍ کې وځي د ډمانو په فضا کې تر اسمانه لاړ شي چا نه کمسل د پیرانو مریدۍ کې وځي او د گاډو تورو لوګو دومره پوټه کړه فضا یخني ګرمۍ کې او ګرمي په یخنۍ کې وځي که حقیقت اورېدل غواړې نو بخښنه غواړم حقیقتونه د شرابو په پیالې کې وځي که حقیقت اورېدل غواړې نو بخښنه غواړم حقیقتونه د شرابو په پیالې کې وځي هغه د حسن په هوا مسته مغروره زما د زړه له کوره د پیریانو په ډولۍ کې وځي او هغه د مکر ادا کار نه دی ملګرو واورئ مجیب زلمی نه به ساوم به خاموشه کېږي دا و شاعر مجیب چې د مردان اوسېدونکی دی ډېر ښایسته شاعري کړي ډېر مزیداره زه خو ډېر زیات متاثره کړی یم ما یې ستاسو سره هم شیر کړم که د چا دا شاعري خوښه شوه نو بلکل تاسو په کمنټ کې موږ ته دې رایه راکړئ او انشاءالله زه به کوشش کوم چې دغسې ښایسته ښایسته شاعران یا داسې ښایسته ښایسته خبرې چې دي هغه تاسو ته راوړم الله په امان